پاکستان ټیم کې لړیانو ته پکار دي چې د انډیا ټیم کې لړیانو سره کلاسونه واخلي چې گیم کې بسنګ امپروومنت راولي. سایم ایوب ته پکار دي چې ابھیشیک شرما سره کلاس واخلي. سلمان علي آغا ته پکار دي چې شوبمن ګل او سوریه کمار یادو سره کلاسونه واخلي. حسن نواز ته پکار دي چې هاردیک پانډیا سره کلاس واخلي. محمد نواز ته پکار دي چې هاردیک پانډیا سره کلاس واخلي چې څنګه به گیم کې امپروومنت راولي، څنګه به گیم کې. ابرار له پکار دي چې کلدیپ سره کلاس واخلي. ابرار خو په سوشل میډیا به اکثر تاسو کتلی وي چې د چیو پیاله به لاس کې نیولې وي، تصویر به شیر کړي انډیا ته به ما غوي چې ټی از فینټاسټک د ما خبره په غور بور کوي. خو چې کله ابرار احمد تخپل مکمل شو چې انډیا تسترګو کې سترګي ورکی او مقابله ورسره وکي او جواب ورته ورکی، نو هغه ځکه بیا ابرار ناکام شي. بیگا چې کم میچ شوی دی پاکستان بایلو انډیا ولا پشپګو وکټو شکست ورکو، خو په دې میچ کې د کپتان غلطیانې ډېر زیاتې اهم وي. د کپتان د غلطانو په وجه باندې پاکستان دا میچ بایلو. هم په بیټینګ کې هم سلمان علي آغا ډېر زیاتې غلطیانو کې، په بالینګ کې هم سلمان علي آغا ډېر زیاتې غلطیانو کې. که تاسو وګورئ محمد حارث وکټ کیپر بیټسمین دی او بیگانی میچ کې محمد حارث بیټینګ نه دی کړی، حسین طلعت بیټینګ کړی. د حسین طلعت رول څه دی؟ پهله خو سلمان علي آغا ته دا مطلب سمجاول پکار دي چې حسین طلعت تعالی موږ ټیم کې در کو در رول څه دی. حسین طلعت نه علاوه بیا ګوره محمد نواز څه ټیم راوښکل پکار دي. رومانه بیټینګ دی رستارو ته د کمی خبره انتظار کې تا محمد حارث د کمی خبره د پاره شاله پرېخو. محمد حارث ګوره از وکټ کیپر بیټسمن په ټیم کې شامل دی چې بیگانی امپورټنت میچ کې هغه بیټینګ نه دی کړي. دینه علاوه محمد نواز پرونی میچ کې بالینګ نه دی کړي. آیا سایم ایوب زموږ مرلیدرن دی؟ آیا سایم ایوب چې کم دی را شینوان دی چې سایم ایوب اٹیک بالینګ کوي او محمد نواز بالینګ نه کوي؟ د جهان غلطیانې سلمان علي آغا په دې میچ کې کړې دي، انتهایی غلطیانې. کچره د سلمان علي آغا په دې میچ کې په غلطیانو باندې سو کتاب لیکي نو پوره کتاب پم لیکل شي. دومره غټه غلطیانې په بیگانی میچ کې سلمان علي آغا کړې وي. سلمان علي آغا نه ګوره پاکستان ته غټه موقع و چې انډیا ته په دې میچ کې شکست ورکړې وي، ځکه انډیا ته یو پاکستان ته یو خو سٹارټ ملاو شو. 10 اور 91 رنزونه 10 اور 91 رنزونه چې یو ټیمو کې صرف یو کلاړی اوټي، نو بیا اخرنی لسو اورونو کې هغه سکور خپ اسانه 200 پلس تر رسول شي. چې خراب بیټینګو کې نو 190 195 ته سکور رسی، چې خ بیټینګو کې نو سکور 210 220 لم رسول شي په اخرنی لاست 10 اورونو کې. خو بل طرف ته زمون کپتان صاحب چې کم دی بکواس بیټینګ لاین او چلولو، بکواس بیټینګ ارډر او چلو. حسین طلعت ګورا په سکند حسین طلعت رول دار په ټیم کې زما په خیال باندې لکه سلمان علي آغا نه زما ډیره کم زما بخیر لکه دغه په نسبت زمانو په کرکټ زاړو پویګم نه، لکه سلمان علي آغا په نسبت زاړو په کرکټ پویګم نه. زما مقصد زما ګوره زما ایکسپیرینس زما حواله سره سلمان علي آغا کچره د پاکستان سیکنډ بیټینګ وي او د پاکستان وکټي پریوته وي، نو بیا سلمان علي آغا لپکارو چې حسین طلعت وروخ کوي چې هغه ویلو ته خیر د په وکټ لګ سټیو کا وکټ لګي کابو کا. نو په فرست بیټینګ کې چې تاله یو خ سٹارټ ملو شنو ته حسین طلعت ولې وباسي، ته هټر ولې نو باسي؟ لکه دا خبره سلمان علي آغا په سمج کې نشته او پته نه لګي چې دا خبره د سلمان علي آغا په سمج کې ولې رانغه. او پاکستان سره چې دا کم منیجمنت ناشته په ډریسینګ روم کې هډ کوچ شو، بیټینګ کوچ شو، بالینګ کوچ شو، دوی په ذهن کې دا خبر رانغه چې دا حسین طلعت مونږ ولې وباسو. او که بیا حسین طلعت ته بیټینګ ته وباسم نو غلطه اډر ورکا چې فرام بال 1 د ډے 1 نه تب سٹارټ شروع کرو راته موږ وکټ مکابو کو ته پیلو باسما خا نور کمی غلطیاں ګورا. ابرار احمد چې کم دی انتهایی خراب بالینګ، سایم ایوب بالینګ په وانډ ګورا سایم ایوب اٹیک شاهین افریدی سره سایم ایوب دی بالینګ تراولی. آیا اصل سایم ایوب مرلیدرن دی خو د پاکستان یو پارت ټایم بالر دی کنه. سایم ایوب لچ مخامخ کله هم خ بیټسمن درېګنو وهل بول ور کوي. او بیا ګوره پاور پلی کې د پاور پلی اخرنی اور هغه هم سایم ایوب لور کو. نو د پاور پلی په اخرنی اور کې خو بیټسمن ریسک اخلي کنه. د پاور پلی په اخرنی ل نشپغم اور کې شپغم اور هم سایم ایوب وکړو چې پای کې مزیدار وال ورکلو بیټسمنانه په نورم ډاډه کلو. نو ګوره سلمان علي آغا په بالینګ کې خدا دومره غټه غلطی نه علاوه نورم د دنیا غلطیان دي. خا کپتانی چې کومه سلمان علي آغا بيخي بکواس کپتانی. حسین طلعت په بیټینګ مې د لوی سلمان علي آغا خپل بکواس بیټینګ په 13 بالو 17 رنزونه، حسین طلعت په 11 بالو 10 رنزونه، محمد نواز ګوره څومره بکواس اننګز کو په 19 بال 21 رنزونه. او ورپسې چې کم دی بیا د محمد نواز بالینګ هم نشته. محمد نواز بیگانی میچ کې بالینګ نه دی کړي، نو چې محمد نواز لته بالینګ نه ورکې دته اخل سره پاره. او دا هغه محمد نواز دی چې په ټرای نیشن سیریز کې ښه زبردست بالینګ کړو. ټرای نیشن سیریز نه مخکې د بنگلاديش خلاف محمد نواز ښه بالینګ کړو، په ویسټ انډیز کې محمد نواز ښه بالینګ کړو.
او هغه محمد نواز ته بیا 0 کې او ته سایم ایوب ته بیټینګ ورکې سایم ایوب ته بالینګ ورکې په اٹیک کې بیا ورکې شاهین افریدي سره لکه وات از د رول اف محمد نواز ته ایشتل محمد نواز څه د پاره دی او بیا ته ګوره ډېر غټه مسټیک کنه لکه کم مسټیک پتا له یاد زه د ادم ځکه مې د لګوره د ویډیو سٹارټ کیوي چې زمونږ کې لړیانو لپاره چې د انډیا کې لړیانو سره ټیوشن پڑھاو کی زمونږ کې لړیانو لپاره چې سره کلاسز واخلي عین لګزان پوي کې چې غټ گیم پریشر بسنګ کې هندل کې غټ گیم خلاف په اٹیکنګ گیم څنګه چې ابھیشیک شرما مین اف دی میچ وښته مین اف دی میچ نه پسې بیان ورکو چې دای په مونږ باندې دباو جوړولو په مونږ باندې مخکې راتلل خو ما ډیر ښه علاج وکړو زه په دا غي نه زیات په دباو کې ورغم ای په ما باندې پریشر جوړولو خو غي ما پریشر کې راوستل ابھیشیک شرما دا بیان ورکو او ګوره اوماغه ابھیشیک شرما د پاکستان بالران ټکای او ورته کنزل هم کوي شوبمن ګل یو طرف تر پاکستان بالرانو ټکولم کوي او کنزل ولا هم کوي سترګي ولا هم روباسي نو کم زره زمونږه غیرتی بالران کم د شعیب اختر خبره چې زما په وخت کې لکه دا پاکستانی چوس کم بالران دی د یړو سه اګریشن نشته بالر و یاغه مزه کوي چې غټ وختې پریخي ورا منډه کې او بیټسمن ويري لکه څنګه بچ شعیب اختر یارول نو شعیب اختر چې دی بالرانو بارک بیا بیانونه جاری کوي نو په مونږ بد لګي نو ناغه بالرانو او بیټسمنانو لپاره خدا و چې شاهین افریدي لپاره چې خبون سره ولا کړي یاره نوګان نکړي بیمر دی ولا کړي فلټاسیانو باندې پر ډبونه کړي خو بیا هم التای ولا کنزلم کوي یو چکی چوکی پم وای در پاکستان د بالرانو عزت پات شو حارث روح منم چې خبالنګ کو په ګراوند کې د انډیا چې کم کراود وای سره جګړه هم کړ انډیا کراوند ورپسې ویرات کوهلی چې والی چې د ولا عماغه د رافیل اشاره کول راس داس لاس پیدا سیو کو لاس په واپس راغ کو د رافیل اشاره ولا کولی نو حارث روح منم چې بیګا ځان جنگول دي ځان لړاو کړي دي میدان کې مطلب سترګې هم د انډیا کې لړیان لخول دي او گیم هم نور درین علاوه سلمان علي هغه غوړه د کپتانۍ قابل نه دی سلمان علي هغه پریشر نشي هندل کولی سلمان علي هغه سټرایک ریټ چې کم دی ډیر زیات کم دی د بابر اعظم نه سلمان علي هغه سره کلاس شاټونه نشته سلمان علي هغه سره دومره شاټونه نشته سره بابر اعظم سره چې څومره شاټونه دي او د وی چې موږ ماډرن ډے کرکټ د ماډرن ډے کرکټ جنازه ولا په دوبۍ کې د انډیا کې لړیانو وښکا ماډرن ډے کرکټ چې کم دی کې جاوید په لاهور کې را پیدا کو خو انډیا ولا په دوبۍ کې جنازه وښکا نو دا هغه ماډرن ډے کرکټ ته چې بیا د انډیا خلاف د غټو ټیمانو خلاف دغه ګډړان ته بیا جوړ وي چې بیا اواز هم په ګراوند کې نه راخیږي بیا رپیږي ګوره فیصله هم سم نشي کوړي بول ډیسیژن هم نشي شته ډیر زیات بکواس کپتانی سلمان علي هغه کړی دا سلمان علي هغه په دې کپتانۍ باندې روغ رجستر ډکیږي لکه دومره غټ کپ دونه غټ بلندرز دومره غټ میسټیک نن میچ چې بیګا میچ چې کوم هغه پاکستان ته د غټلو یو ډیر غټه موقع وا یو ډیر زبردست موقع وا یو چې په بیټینګ کې غلطیاں نه وکړي دي کپتان سے او یو په بالنګ کې غلطیاں نه وکړي چې هغه طرف نه غي اٹیکنګ گیم شروع کو دلته نه بیا پکارو چې د یم اٹیکنګ گیم کړي وي بالرانو په اٹیکنګ گیم کړي شاهین افریدي سره پکارو چې بس بړومنیا ورنه په حارث روف را پرېخي وي یا رستا چې کم مین بالران دی په تول نه را پرې دي برار په تول نه را پرې دي محمد نواز په تول نه را پرې دي فهیم اشرف په تول نه را پرې دي فهیم اشرف او حارث روف ځان جنگول دي نور چام ځان د جنگول اسه بکواس پرفارمنس کړي دي چې بي ګاډي میچ کې نو دې حواله سره د تاسو سره د تاسو خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ والسلام